فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تیرہ جمعہ کے دا اللہ دا اسماء مبارکی دا کم اسم ذکر چو آغا شکور شاکرو او دا ویلیو چا دا مصدر و روٹ تدے شین کافرے دے شکر. احسان منل دیتا وی شکر. ادا ہم ویلیو چکر دا اللہ پبارکی شکور یا شاکر راشی دا غی معنوی قدردانی دا انسان دا اعمالو صحیح بدلہ ورکول صحیح جزا ورکول شکریہ ادا کولنا. شکریہ ادا کول دا انسان کار دے دا مخلوق کار دے او اللہ تا شاکر پدے معنی باندے ہوئی چکلا یو بنی آدم مسلمان داغ شکریہ ادا کی داغ احکام تسلیم کی آغتا گردن نہاد شینو اللہ داغ پا باب کی شاکری یعنی داغ دے عمل بدل ورگئی. دے وجنا اللہ تا شاکر ہوئی یعنی قدردانی کو ان کے. مخلوق کل قدردانی کی او کل نہ کی کل پوئی گی پا قدردانے او کل نہ پوئی گی. بعض خلق پا خپل عزت او قدر نہ پوئی گی تب عزت او قدر کہنا داغا و خیال لائی چھ دیمان ایری گی. میز کے پا قدر باندے آگا سڑے پوئی گی پا عزت چاہ پا خپل قدردانی. بی عزت سڑے نہ قدر پیجنی و نہ دبل قدر کولیش. بار کے دا خزان لے موضوع دا خوشین کافرے چکل دا اللہ پا باب کے راشی نو مراد دا انسان دا اعمالو دا غد نیکو دارنگے دا غد حسن کارکردگے او دا غد خاقیدے بدلہ ورکولو تا بیا شکر ہوئی. اللہ دے شاکر. کمایت کریمہ جماعت سورۃ البقرہ 183 لست دے نو دے کے دا شعائر اللہ ذکر کی اول اب یاد اگے شعائر سرا یو متعلق عبادت تے کلچ انسان اگو کی نا اللہ وی اللہ شاکر و علیم دے. مطلب دا ہے چی کدا کار انسانو کی کم چی دے آیت کریمہ کی لکل دے نا اللہ دا محنت رائگان فضول و بیکار نہ جوڑی بلکہ دا محنت صلہ عبادت ملاوی. دا صلہ کل دنیا کے ملوشی او کل آخرت کے ملوشی او کل دواروں کے ملوشی. دا انسان دا اخلاص مسئلہ دا چے انسان کے اخلاص سمر دے دا اخلاص مطابق ہر انسان تا دا اللہ دا طرفنا بدلہ دنیا و آخرت کے ملاوی گی. دا انسان نیک عمل علاقی قبلی گی چہ پا عقیدہ کی شرک نہیں مومن بھی اور دویم دا چہ نیت کی خلوص ہوئی دا مخلوق رضا کول نہیں مقصد یا دا مخلوق دیرے نہ یوکار نہ پریدی اور نہ کئی دا دنیا دا سفیدے دا پارم سکار نہ کئی بلکہ دا اللہ رضا مقصود بھی دیتا اخلاص دا نیت ہوئی. دا دو بنیادی سزن ہوئی اخلاص دا عقیدے و اخلاص دا عمل. پدے دو بنیادنو باندے انسان داغا مختصر عمل چاہیے ام اللہ تڑیر گرانی اور تیر جمعہ کے ماویلی اللہ رحمان الرحیم دے. انسان کدے اوکار ارادو کی دنے کے اللہ ملائکو دوئی دا ارادو لولی کے دنے کے پیرادہ بانے اللہ اجر لکی
کہ انسان هغه وکړي نو بیا الله هغه اجر ورکوي تر 200 چندو پورې. او که انسان د ګناه اراده وکړي نو الله ملائکو ته وایي دا مه لیکئ، د ګناه اراده ونه مه لیکئ، په دې سزا هم مه لیکئ. نو که انسان هغه بد عمل هغه ناکاره کار د کوم چې د اراده کړي هغه وکړي نو الله ملائکو ته فرمایي یو سزا ورله ولیکئ. یو دا د الله د خپلو بندګانو سره مینه او محبت دی. زمونږ خلق الله سره مینه نه کوي. څومره چې یو ذات سره مینه وي نو دومره د هغه د خفګان نه خلق ځان بچ کوي. الله رب العزت سزا داسې نه ورکوي څنګه چې دنیا یو حاکم ورکوي. د هغه سزا هغې خلقو لوي چې هغه ناشکر وي، هغه د الله وجود نه تسلیموي، د هغه توحید نه مني. وارکیف د آیت کریمه کې ابتدا نه وایي چې صفا او مروه د شعائر الله نه دي. شعائر د شعیرتو جمع دی. شعار شعیره شعائر د دې یو مقصد دی، د دین علامت. اسې خود الله ټول دین اهمیت لري، ځکه یو څیز چې بطور دین د الله د طرف نه په سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را لېږلی شوی دی هغه ډېر قیمتي دی. مسلمانانو ته چونکې د نوم مسلمانی د دې اهمیت نه معلوم، دې ته اهمیت د هغې څیز معلومي چې کې یا دنیایي فایده وي، څه پیسې پکې راځي، یا چرته انګریز بابا یو شی جوړ کړي یو قانون یې وضع کړي د هغې دې سره اهمیت وي. عام دنیا دغه شانته د مسلمانانو که دغه شان نه وی د دې دا زبون حالي به نه وی، کمزوري حالات به نه وی. دا دی په دې وجه چې دی خپل دین پیژني نه. شعار هغې څیز ته وایي چې هغه د یو دین سمبل وي، علامت وي. اسلام کې هم څه شعائر دي، شعائر الله. قرآن قانون پیش کړی دی د شعائر الله به احترام کولی شي. قرآن و حدیث چې مونږ ګورو شعائر الله کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات دا سره فهرست ده، دا د دین شعیره ده. په دې وجه د هغې احترام د هغې عزت په هغې ایمان ساتل دا لازم دی. قرآن مجید زمونږ دپاره شعیره ده، شعائر الله. جماعتونه شعائر الله دی. حق پرست علماء کرام چې د قرآن او د حدیث صحیح خدمت کوي، غلط خدمت نه چې بدعات ته ثابتي او شرکیات ته ثابتي، هغه نه، هغه ته خو عالم و علم ګناه دی. داسې عالم چې هغه د قرآن و سنت صحیح خدمتگار دی، شرک بدعات نه کوي، دا هم شعائر الله کې دی. صحابه کرام شعائر الله کې دي. زمونږ عبادات صوم صلات حج زکات وغیرہ دا شعائر الله دي. و د شعائر الله احترام په مسلمانانو لازم ده. دا د ایمان آواز ده. دیو د نبی احترام هم کوي، د جماعت احترام هم کوي، د قرآن احترام توقیر هم ساتي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیث او د فرامین توقیر هم ساتي. پخلینا د بعض خلکو قرآن سره مینه وي، مینه ده ویلې ده ویلې نه. د مینې اظهار به داسې کوي چې قرآن به راوالي ښکل به یې کړي نو عالم ولا شا ډوي د خیر د درځي نه، خو دا مینه هم کافي ده. چا وایي چې دا مینه کافي ده؟ د هغې سړي نه لوی ګستاخ شته دی چې هغه ته د الله خط راغلی دی او د هغې له ګوتې نه وړي. قرآن ته کتاب وایي نو کتاب خط ته وایي. دا د الله خط دی د خپلو بندګانو په نوم باندې. د یو بنده وي زما ایمان دی د دومره
چرته د ایماندارۍ اظهار نه دی کړی چې د قرآن مجید زده کېدو له څه وخت ورکړي. علما ورته وایي دا مینه دی کافي ده، قیامت پر ورځ وایي منې که نه منې. قرآن کې دا نشته دی چې قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول الله صلی الله علیه وسلم به وایي ربا زما د قوم ستا دا کتاب پرېښی، چې کتاب یې پرېښي نو پیغمبر خو د هغه خلاف رپورټ کوي. ادی وی دا مینه کافي ده، چا ویل چې کافي ده؟ دا بې راهروی په دې وجه ډېرې شي چې د قرآن او حدیث صحیح ترجمانی نه کوي خلک. دا لازمه ده چې هر مسلمان له قرآن مجید په ناظره ورځي. دغه صاحب چې کله مړ شي صاحب یا صاحبه نو خلک یې بیا په ختمونو وکړي چې ختم به ورپسې وکړو. حیا هم څه شی دی؟ د الله کتاب باندې یو سړی پوهېږي نه سره دی به عقیده پسې وساتي، دی به عمل پسې کوي. بیا د ظاهري احترام هم لازم دی، د رسول احترام لازم دی، د خانه کعبه احترام لازم دی. بیت الله چې کوم دی د الله کور دا شعائر الله کې دی. او قرآن د هغې په باب کې فرمایي ومن یرد فیه بالحاد بظلم، که یو سړی د الله په دې کور کې بېدیني خوري، ظلم او شرک پکې خوري، نذقه من عذاب الیم، موږ به هغه دردناک عذاب ورکوو. دا ټول مساجد شعائر الله دي. که دې کې یو سړی الحاد کوي، بېدیني کوي، او دې کې یو سړی ظلم خوري، شرک کوي او بدعات کوي، دا وسهالي. قرآن مجید څه شی نیمګړی نه پرېږدي، خو خلک قرآن کې سوچ نه کوي. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن مجید شعائر الله کې دی. سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ په یو قرائت باندې خلک جمع کړل. نبی او فرمایل چې دا نور نسخې چې دې قرائت نه جدا دي دا تلف کې، دا ضایع کې. او دا هغې د ضایع کولو طریقې دا جوړه کړې وه چې چونکې هغه لرګو باندې لیکلی کېدل ګټو مټو باندې. نو ویې فرمایل دا سوان کې اول، دا سوان کې د دې دپاره چې دا حرفونه د دې لرګو نه لرې شي. نو بیا هغه لرګي وغیره هغه متبرک و قرآن پې لیکلی شوی و. نو د هغې باب کې وفرمایل اوس دا لرګي وسوځوئ. بعض خلقو چې د هغې سیدنا عثمان سره نالګي وه نو هغې به هغه ته حراق المصاحف ویل، د قرآن مجیدونو سوځونکي. نو سیدنا علي پاسې د هغه وفرمایل لا تقولوا عثمان حراق المصاحف، عثمان ته د قرآن مجیدونو سوځونکي مه وایه. دا خو زموږ د صحابو ټولو مشوره په اجماع باندې هغه دا کار کړی. یعنی قرآن مجید سوځول بغیر د ضرورت شرعی نه دا گناہ کبیره ده، دا د شعائر الله بېعزتي ده. دا یې سړی مسلمان نه پاتې کېږي. که زموږ ملک عجیب و غریب حالات دي، هغه څوک څه شی وسوځوي که او چا سره د مذهبي یا سیاسي اختلافي نو هغې له رنګ دا ورکېږي چې قرآن یې سوځولی. نو بیا زمونږ عوام هغې ته مونږ بس دا خبره خولی ده چې څوک داسې چل کوي نه واجب القتل دی. نو هر سړي ټوپک راغلتی یو بل سړی وژني. یو سړی واجب القتل دی نو آیا دا قتلول د عوامو کار دی که دا د سټیټ کار دی؟ عوام د ځان په دې پوهېږي چې یي به داسې ډېر شي خلک. تا ته به زه یو حدیث وښیم په عمل وکړه که نه بیا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما زړه غواړي چې یو کس بانګ ووایي
یو کس بانگ وئی بل کس اقامتو کی بل کس موز شروع کی او زه لړ شما چې کم خلق په کور کې ناست دی او کور کې موز کوي بغیر د شرعي عذر نه دای کور ته ور واچو دا حدیث دی رستا کار ته هم داسې کوي ته چې په خپله کور موز کوي نو ستا ته بل لوس ور ورته د دین دا مطلب نه چې دا تا ته اجازت ته ګنده دا ټول لا سیاسی علما کم چې منډي وي دا ټول لاغي حرکات ظالمانو داغي نه قرآن سره تعلق شته نه حدیث سره تعلق شته بس عوام برنګیخت کوي 13 ورځو کې ارچن مندرنی کې سکار شوی داسې چې کې یو قرآن مجید چا سوځولې ده یا نه سوځولې چاته علم هم نشته خو خلقو سو وکړل خلقو دا وکړل چې تاڼو باندې ورغلي دي او پای کې تقریبا 15 قرآن مجیدونه مسلمانانو سوځولې هغه یو سړی یو سوځولې او عوامو 15 سوځول دا د جذباتي تقریرو نتیجه ده غي پکار دی چې سړی په دې پوه شي چې د مسلمان کور کې و قرآن نه په دې گیا گزرا دور دے ډیر خراب حالات تی زمونگا لیکن دا غی باوجود زما یقین دے چې هر کور کې و کم سے کم 2 یا 3 قرآن مجیدونه پراته یو سړی چې هغه سوځي نو دا څه کوي دا د شاعر الله بې عزتي چا وکړله دا عوامو وکړله چا ورته خولي دا په ممبر چې کم خلک دی ورته خولي چې کله یو سړی دا کارو کې دی واجب القتل دی مطلب دا چې ته قتلول شي الله یې دا عام کار نه دی حکومت اختیار بخپل لاس کې نه اخلي د دې فیصله 2 ورځې کې کېږي دیکھے تاریخونه ماریخونه نه خو صحیح درست طریقه باندې کار کول پکار دي ټول ملک یو لانجه جوړ شي فلان کی دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیزتی چا کړی دا الله یې داغه بے خوباسي چې دا حرکتې کړه خدای چې کوم قانوني پروسیجر دی کول پکاري چې بھائی گواهان په پیش کې چې واقعي داسې ده گواه نه خلق وي چې ته چاوي خلق وي چاته وې گواهه لراشه یی چې خو نو مو چاوي داسې نو خدای احکام په دې ثابت دي دا هیڅ چا نه دی ویلي یو مسلمان دا تصور نشي کولی چې یو سړی د قرآن وسوځي او غلی سزا ورنکړي شي د مسلمان په رګ رګ کې دا خبره ده چې چا قرآن سوځولی دی یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بې عزتي کړې ده دا واجب القتل دی خو طریقه والا شرعي اختیارول پکار دي د شاعر الله احترام زمونږ خلک د شاعر الله سے احترام کوي د قرآن احترام شته زمونږ د ملک آیا د قرآن احترام یوازې دا دی چې دته وسوی نه که نه دی هم احترام دی چې د په احکامو به عمل کوي یو سړی په خپل 60 ساله ژوند کې د قرآن مجید په 20 حکمونو باندې عمل نه کوي نو دی بې عزتي نه کوي دغه خو چا ته بې عزتي نه ښکاري قرآن دلته کې د شعائر الله ذکر کوي صفا و مروه من شعائر الله دا د الله د دین د علاماتو نه ده صفا و مروه دا د دین علامت دغلته کې د سیدنا ابراهیم بیبي د خپل بچی د پاره د اوبو تلاش کول منډې والے د بعض انسانانو په نظر کې د ښځو سوقات نشته هیڅ حیثیت نه لوی لوی خلک یې مونږ د هغې نه مورو ښځه پکې چا راوستې ده ویلې خو خلکو ته وایي چې د خپل مور د خپل لاندې جنت دی بل خو یې چې ښځه پکې چا راوستې د ښځو ځان یو مستقل تاریخ دی د کمال او د شرافت د صفا مروه منځ کې دا منډې چې والي کېږي دا د څه وجې والي کېږي ښځه سپک شی نه دی دا جدا ده چې هر جنس کې هر نوع خلکو کې ښه او خراب موجود دي په سړو کې لږ خراب دي د
د دنیا جهان شیطانه خلق خزو کې ثابت دي سړو ته هم لګو ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لومبه ایمان چا راوړو سړی کې خزه سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سړی او خزه او د اسلام پلار کې اول قربانی کوون کې سړی او خزه زنانه مړ شوی اول د اسلام پلار کې اسلام د دې روادار نه دی چې د خزواله ګنده دا غي د پر عیب دی او د سړیواله ګنده دا غي د پر کمال دی اسلام تقوا غواړي که سړی او خزه دا غلط تصورات خلق پیش کوي د خزه ذمہ داري چونکه جداري په دې وجه شریعت دا غي نه باعث زونه لري کړی دا غي وجه خزواله نه دی دا غي ذمہ داري هغه شان نشي پورا کوله الله غیله جسمانی سټرکچر جسمانی وجود داسې ورکړی دی چې هغه باید ذمہ داري نشي پوره کولی همدغه شان کمزوری خو سړو کې هم شته که نه د سړي نه اولاد پیدا کېږي څه که تا ته یو ښځه وي اولاد پیدا کولی شي الله دا خو الله رب العزت صحیح تقسیم کړی دی بس کم کس چې کم ذمہ داری دا د هغې مطابق یې د هغه وجود جوړ کړی دی دې کې د انسان کمال خو نشته دا د الله فضل دی صفا مروه میس کې منډه وهل دا د سیدہ هاجر رضی الله تعالی عنها هغه سنت دی زمونږ دین کې د عمره دوران کې او حج دوران کې پدې کې منډه وهل واجب دي قرآن مجید دا غیر په لفظ د طواف استعمال کړي طواف یوازې غیر چا پیر غزیدو نه وي خلک قرآن هم خی خو خی بس وای نو طواف ډیر تلو راتلو دوی ډیر یو ځای ته ځای راځي د طواف وي دا غیر چا پیر ګرځیدل دا یو قسم دی سورۃ النور کې طوافون علیکم وای نو سمانه تاسو خادمان جرازي نو تاسو نه غیر چا پیر ګرځي دلته کم قرآن چې فرمائی ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما چې ډیر وګرځي په دی باندې طواف ارزه کې دې چکر ته نه ویګر چا پیر طواف ډیر تل راتل طوافون علیکم راضی قرآن مجید کې قرآن دا اندازو له اختیار کړی دی دلته سو زمانه کې مشرکان او شرک کړو بت پرستی کړي ودلته کې د مسلمانانو خیال لا او چې دا ځای خودي ګند کړي دی ګندې اوس با هغه شانته د شرک اثر به پروتي پکې نو قرآن فرمایل سو ګناه نشته دی دلته کې بګرځېدو کې سو ګناه نشته دی تاسو به کوي دا بیا قرآن هلته کې مختصر یو جمله میس کې بل فرمایي فمن تطوع خیرا فهو خیر الله چا چې په خپل خوشی نیکی وکړه نو دا د هغه دپاره بهتر ده د دې جملې مطلب دا دی چې هر سړی نیک عمل په خپل خوشحالی کوي بوج دې په ځان نه ګڼي د چا دپاره دی یو نیکی نه کوي نیکی چې کوي د الله د رضا دپاره دی کوي او نیکی چې کوي د زړه په خوشحالی او په اخلاص دی کوي کله دې په ځان بوج ګڼي یا د چا نظر کې ځان خراولي نو معامله خراب شوه فمن تطوع خیرا فإن الله شاکر علیم چا چې په خپله خوشی نیکي وکړه نو بېشکه الله ډېر قدردان دی د قدر په نظر هغه عمل ته ګوري چې انسان په خپله خوشحالی کړي زمونږ خلکو باندې موز یو بوجي قرآن کې جماعت کې ناسه خو ډېر به بوج ښکاري جماعت ته په وخت تلل په وخت راتلل دا ورته ډېر ګران کار ښکاري همدا بني آدم چې کله ډیوټي کوي که نه سروس نو بیا ګوره چې څو وخت ځي او څو وخت راځي ځکه هلته یقیني چې که زه لا نړم نو زما تپوس کولی شي باسپورس کېدی شي
तनख्वाह के कटौती में की लेकिन दा अल्लाह दा दीन या दा अल्लाह रज़ा दा खल्क़ो ते गप लगी कता और ते चिमुज लाला 7 मिनट मख के रहा अब एडे लुए बोझ सवाब टोल खलक वाली जो हमारे सवाब लेकिन द सवाब पर हसूल न पुई सवाब संग की मुख्तसर अमल ने हदीस करा दी तो जुमे परस से कला अजान उशी अजान दागा ज़्यादा जमुंगा टाइम शुरू की असे पकारदाई तो जवाल सरा अजान की दल तो खल एक पदीन न पुएगी दल तो बस आगा जोड़ इमाम जड़े तरावी दी नर दिन सबा स टाइम जारूजी 12 बजे तकरीबन 12, 2, 12, 3, 12, 4, 5 बाने सड़े बांग वेली शी नमाज पढ़े टाइम दाखिल शहर मुंजम की जमुंग कारदाय चमुंगा हर शे रुस्तु को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते चिमूस खोद लेके दो नहीं और रोज़े वर्ता अवल टाइम के खोलो अब पदवे मरज पदवेम टाइम के आखिरी टाइम के लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बटूल मंजुना पावल वक्त के गोल दा सुनत चाहते नहीं मालूम मुंग डेर हादा पूरे कोशिश को पदे बांधे तदरीजन रवान कड़ी दासे चखपल सुनत मुताबिक रवान शीदा अरे मुश्किल कार देख तो खल एक टाइम बांगू ना वही अब यार जुमे मुँह से टाइम की हदीस करा दी च कला अवल टाइम के अवल टाइम ना मतलब च जवाल संग की और कम सड़े राग जुमात तो दला अल्लाह दुमरा अजर वकई लगा गोया के दो दऊख कुर्बानी कड़ी दा अल्लाह दबर दाकार यो बनी आदम पम्याश के हर जुमा के कोलिश इन सलूर पिज़्ज़ा कुर्बाने दे पम्याश के कोलिश खुदे याद दे हदीस न खबर न रहे और या खबर दे हो बदामल है ये तो बदामल हो बदामल और तपदे हुई चदा अख्तर कुर्बाने की नुम की नालते के बदान लपजोर अब कुर्बानी अखलिक लेकिन द जुमे परस जुमात तो वक्ती तल डेर बूझ चद्वेम टाइम की सड़े राशि ने तगवा बराबर सवाब वर की अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लम फरमायल जिक्र कहो द गड़ी बिजे चरगे तरदे चदा गे जिक्र मुख तब यह फरमायल इदा खरज अल इमाम कले चे इमाम रोजी बस ब्या खबर खत्म शो दाको मलाइको चदा जिम्मेदारी गेट ख्वा के अगीद इमाम रावतो सर राशि और दागो खुतबा वाज नसीहत और दिल शुरू की गाजी सोग राजी राजी दे सुनो यानी आग हाजर कम च रसूल अल्लाह सल्लम खो अगेन साहिबान महरूम पादिशो सवाब जमुंग खलक वाली को पखलो बांधने अमली लिहाज सर सोग सवाब तो तैयार नहीं सवाब मिलाएगी पदी सुजन बांधे हज और उम्र के अल्लाह सुमरा अजर और गई कुरान दिल तो फरमायल चाचे हज को ये उम्र कोला और पदे द्वाड़ो बाने उगरजेद फ़ैल अल्लाह शाकिर और नलीम दादा के नतीजा दा अल्लाह शाकिर और अलीम दे सब मतलब है अहादीस के राजी चे सड़े हज की उम्र की खलक और पोरे खान दी ना जब दखल को कारदार है अब जो उमर गिरी हुई चफलान की जाए कि असड़े गड़े दनो मूस के गड़े दो न मैं दाव टोल गड़ी की जिमातु हाल सर है जिमातु क्यों बोरे सूफिया पर जिमातु की गड़ी की ना बंग रहे चे ले गया मुंगम चेवाड़ो दे जिमातु के वदा तालिबान गड़े दल खल्क बोर तरबाब पे पखले बांधे और पगो तो बांधे ये मशरान नो तपो सक ये दबे आतण हो दाखो दे कौम बीमारी दा दी कि हो मुसीबत दाए जो सुमरत शैतान और दनेकान जामद अगुस्ती दमरत खसड़े खुकनेक सड़े और शोशा दे न के नबियाता सोकनेक न गणी दा डेरा जड़ा बीमारी दा
د مونز مذاق اڑاول د دین مذاق اڑاول خلک وی حدیث کې راځي دا چې یو سړی حج یا عمره وکړه دی راغی واپس نو دی داسې پاک دی لکه دی چې گویا کې نن د پلار مور نه پیدا شوي زمونږ خلک څه کوي وی دی وی چې اوس الله پاک کړی ما اوس ورپسې شیطان لګېدلی ده او اوس ته هغه دا قسمه کارونه کوي ګناهونه ته کوي څوک وایي دی خپل خرچه راګرځوي دا زموږ د مسلمانانو خلی دي تا که په خپله حج یا عمره کړي که خو تا ته بیا اندازه وشي چې یو سړی اخلاص سره حج یا عمره وکړي په هغې کې څومره چینجز راځي څومره تبدیلی راځي په هغه کې دا خو ستا په شان کدو تلي بیا شانته کدو راشي هغه نه عبادات پیژني نه د الله رضا پیژني نه هغه ته خپلې غلطۍ هلته مخامخ شي د ده خیال دی چې بس زه یو چکر له راغلی یم څوک چې چکر له تلي نو واقعي هغه باندې څه اثر خو نه کوي دا الله شاکر دی په دې وجه د یو انسان په حج یا په عمره باندې د هغه د ټول عمر ګناهونه معاف کوي شاکر مطلب دا دی قدردان دی چې تاسو حج یا عمره کې تاسو به اندازو لګي دا څومره ګران کار دی دا دومره آسان کار نه دی څومره چې خلکو ګڼه دی دا چې لاړ شي یو څو منډې ووایه او حبشیان یې په اوږو کې اوچت کړي بیا به تا ته اندازه وشي چې دا څومره ګران کار دی یا ته صفا او مروه کې منډه ووایه که نه 3 ځله وخت صحیح منډه والی شي هغې نه وروسته بیا وایه چې څه وکړم اوس آسان کار نه دی او بل لا چې په دې پیسې څومره لګي په دې وجه خو اکثر خلک مالداري حج پې فرض وي او حج نه کوي پیسې لګي ډېرې پیسې خو به خود لګي الله شاکر هم دی او الله علیم هم دی کومو خلکو چې قرآن مجید سوځولی دی 13 ورځو کې یو یې سوځولی یا لس سوځولی یا سل یې سوځولی نو په کارداري زموږ مطالبه دا ده چې ګورنمنټ هغه ټول معلوم کړي چا کړی دا حرکت او کم سے کم دی هم مسلمانان دي صحیح جانچ پڑتال دیوشي صحیح تفتیش دیوشي او چې کوم اصل مجرمان دی هغې د قرار واقعي سزا ورکړی شي ورنه دې انجام به ډېر بربادي یو سړی د الله کتاب نه مني او بېعزتي وکړي هغه ځان له مسله ده لیکن یو سړی د الله کتاب مني او بیا هم بېعزتي کوي د حال دنیا کې هم خرابي او آخرت کې هم خرابي خسرت دنیا والآخرة دغه شان خلک اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين